تاسو چې په موټرسایکل ګرځېدئ داسې څه یره م نه محسوسوله؟ نو جمرود تحصیل کې موجوده وخت کې هلته کې زموږ د پارټۍ زاړه مشران هم شته دی، خو دا به زه وایم چې تقریبا د 3-4 سال هلته کې حاجي محمد کریم صاحب کوم خدمات وکړل او نوجوان هغې له زړه وروړي. او دا زه به دا وایم چې د جمعیت علماء اسلام نه هټ کې د نورو پارټو کوم نوجوان د هغه سره جوړ دي، د هغه سپورټ کوي، او یقینا چې هغه د نوجوانانو دپاره د کیل کود د تعلیم په میدان کې د سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کوم سیرت باندې کوم ټیسټ دی، دغه شانتې د صحافت په ترتیب لیول باندې، دغه شانتې د غربا او مسکینانو چې کوم خدمات وکړل، نو په دغه باندې زه وایم چې هلته کې حاجي محمد کریم صاحب خدمات دا د هیچ چا نه پټ نه دي، او دا د ضلع خیبر بچي ته پته ده چې دا د هغو خلکو دپاره الله جل جلاله داسې یو نمونه پیدا کړی چې د هر چا خدمات یې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دا ټیم کې ناست یو یو خوږ او محترم مشر سره چې دلته کې د باړۍ تحصیل چیرمین دی او مفتی کپیل صاحب نوم یې دی. نو ما وی راځئ نن به د مفتی کپیل صاحب دوی سره زمونږ د سیاست او زمونږ چې کومه د جمعیت الاسلام سیاست دی د دې چې کوم دلته کې د چیرمین څنګه جوړ شوی دی دوی سره په مقابله کې قسمه خلکو او کوم چې دلته کې د جمعیت الاسلام دپاره کوم مشران کار کوي داسې تپوسونه ترې نه کوو. نو زمونږ سره اوسئ مفتی کفیل صاحب په پروګرام کې تر هرکلی وایو. جی السلام علیکم ورحمت الله. یو جهانمنه بلال بھائی ډېره مهرباني قدرمنو خوشحاله شي. مفتی صاحب سیاست ته مو د کله نه داسې شوق راغی او بیا چې دی په سیاست کې چې دی تاسو چیرمین جوړېدلی جي نو دلته کې خو داسې زورور خلک هم شته دی، ما ته خو پته ده چې یاره هغې مالداري ستاسو داسې وس دس هم نه کېږي، نو چې هغه مالدارو څنګه دغه سیټ درنه ونه ګټو تاسو په کوم دغه باندې وګټلو، نو لږ شانته کې دغه خپل وضاحت راته وکړي. د سیاست کې خو الحمدلله موږ د بچپن نه یو، او زما بیا سکول مې ویلو، بیا هغې نه بعد زه علمي میدان ته ووتلم. 2012 کې دارالعلوم سرحد مدرسې نه زما فراغت وشولو، او 2013 کې بیا ما جامعه نعمانیه سپین جومات چې د دارالعلوم کراچۍ یو شاخ دی هلته ما تخصص وکړو. د هغې نه بعد 2013 نه بعد زه عملي سیاست کې ما قدم کېښودلو. 2022 کې الحمدلله جماعت راباندې اعتماد وکړو، او هغه وخت کې مفتي عبدالشکور صاحب رحمهم الله چې کله ماته ټیکټ راکولو نو ماته اوس هم یاد دي، ماته ویې کفیله مقابله به وکړي که به نه کړي. ما ورته ویل مفتي صاحب تاسو دعاګانې کوئ انشاءالله العزیز جمعیت علماء اسلام له به تحصیل باړه دا سیټ دا په ګفټ کې ورکوي. او بیا چې کله زمونږ الیکشن شروع شولو نو یقینا چې زمونږ سره ډېر غټ غټ خلک د سرمایې په لیول سره ډېر مضبوط قوتونو والا خلک زمونږ سره په مقابله کې ولاړو. ذاتي زما سره په هغه وخت کې خپل ګاډی نو ما ابتدایي کمپین هغه په موټرسایکل باندې شروع کړو. نو زه به چې کوم ځای ته تلم نو بعضې ملګرو به زه ډېر سخت داسې خفه کړلم، ما ته به یاره خلک په غټو غټو ګاډو کې راځي، او څوک په ویټ کې راځي، څوک په راډو کې رادرومي، څوک په ریو کې راځي، او ته په موټرسایکل باندې راغلی. ما به ملګرو ته دا یو تسلي ورکوله چې جي خیر دی، دا اسباب دي، دا به انشاءالله وخت ثابتوي او ستاسو محنت وکړئ او انشاءالله العزیز چې دغه میدان به مونږ ګټو. الحمدلله ملګرو یو محنت وکړلو، په هغې کې زما سره خاص ملګري دي چې هغې هر قسمه مالي او جاني قرباني وکړله، او عام کارکون د علاقې خلکو عوامو یو اعتماد وکړلو، او الحمدلله په 19 دسمبر باندې یو غټو قوتونو له د الله په فضل څخه تقریبا 3392 لیډ باندې ما الحمدلله بله خبره دا کوم چې خلک لکه په ویټو کې خامخا خلک ځان سره ګاډم ګرځي ګنر ګرځي، تاسو چې په موټرسایکل ګرځېدئ داسې څه یره م نه محسوسوله؟ زما سره به په موټرسایکل باندې یو ملګری به ما سره ګرځېدو، ځکه چې زموږ موټرسایکل 70 موټرسایکل و، نو 3 کسان به باندې نشو ګرځېدلی. موږ به ګرځېدو په رب یقین وکړه چې د شپې تر 11 بجو پورې، د شپې تر 10 بجو پورې همدغه یخنۍ موسم ما کمپین کړی، خو الحمدلله ما هیڅ قسمه یره نه محسوسوله. داسې څه ته مخې ته هم نه دي راغلی یا څه بل څه خبره؟ راتلل به بس راتلل به دا به مې نه ویل. زه یو پروګرام ته یو ورځ زموږ څه امیدواران ډي سي خیبر غوښتي وو په هغه وخت کې، نو هلته کې چې زه راغلم نو زه په موټرسایکل باندې راغلم، او چې زما کوم مقابل امیدواران وو په غټو غټو ګاډو کې راکوز شو، نو ما ته یو کس ویل، ما ته یاره تا خو د ډېرو غټو خلکو سره لاس اچولی دی، څه به کې میله الله به خیر کړي. خو الحمدلله ما همت نه و بایللی، او دغه شانتې کارکون او د علاقې خلکو ینګ نوجوانانو نارینه و زنانه و د ما سره یو وفا وکړه، او الحمدلله دغه مقام ته یې زه ورسولم. په هغې خو درته جي مونږ اوس هم مبارکباد پیش کړو. خبره بلې له راځو جي لکه اوس د مولانا فضل الرحمن صاحب سیاست هغې ته زمونږ چې کوم ستاسو زمونږ چې کوم مشران یې علما کرام یې دې ته د سیاست نبوي وایي، او دا بعضې خلک وایي چې نه دا سیاست نبوي نه دی. تاسو ته جي په کوم نظر باندې ګورئ؟ ګوره بنیادي وجه دا ده که ته ریاست مدینه وګورې
د نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوند او زندگی د هغه سیرت او صورت وګورئ او بیا د هغې نه بعد موږ له یو تسلسل روان دی همیشه د شاعر الله د دفاع دپاره نن که په پاکستان په خاوره نه بلکې زموږ چې په عالمي دنیا کې ته وګورې واحد دا یو قاید جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه دی که د مساجدو خبره راشي دفاع دی کوي که د مدارسو خبره راشي دفاع دی کوي دا نن چې د فلسطین مسله راغلې ده په دفاع کې دی لګیلی طوفان الاقصی په نوم باندې مقرر کنفرانسونه پیشاور کې وشو کراچۍ کې وشو کوټه کې وشولو سکر کې وشولو لاړکانه وغیره دغه علاقو کې وشولو دغه شانتې د علماو دفاع د مجاهدینو دفاع ختم نبوت دفاع نو نور خو سیاست مدینه ویلی چې دغه سیاست اسلامي ویلی شي داخله چې د اسلامي شاعرانو دفاع پکې کیږي ها ماشاءالله بل خبرې ته راځو چې لکه دلته کې په خیبر کې په اپریدو کې د جمعیت علماء اسلام خدمت چې دی نو دا مشران خو ډیر دي جی لکه هر سړی د خپل وس مطابق چې دی نو خدمت کوي د نوجوان طبقه راغواړي او هغوی چې دی په خپله پارټۍ کې چې دی په داسې طریقې سره راولي چې هغوی بس د علماو نه اوس دا خلک ډېر متنفره شوي دي او خلک چې دی د کم نوجوانان چې دي زاړه خاصې هغوی باندې خو انګرېزانو وسې کړي هغوی باقاعده دا ویلي دي چې یاره زاړه چې کم دي داسې نه کېږي خو دا نوجوانان به ترېنه مونږ خرابو نو داسې اوس کم زمونږ د جمعیت علماء اسلام داسې کم مشران دي چې هغوی د جمعیت علماء اسلام ته د نوجوانانو باندې کوشش کوي او راولي داسې څوک الحمدلله دا خبره خو زه ډېره کوم او هر ځای کې هم کوم چې د باړۍ په خاوره باندې د نوجوان طبقې الحمدلله زموږ سره یو مینه محبت دی او د هغې زنده ثبوت 19 دسمبر هغه 2022 دی چې خلکو ته یې وښودله او قاید جمعیت له یې دا سیټ په ګفټ کې ورکړلو او ما ته اکثر خپل ملګري کله کله وایي چې تاسو سره نوجوانان ډېر زیات کینی اوچتېږي نوجوانانو یو مینه محبت دی دغه شانتې که موږ په باړه کې تحصیل خبر نه لاړ شو جمرود طرف ته لاړ شو نو جمرود تحصیل کې موجوده وخت کې هلته کې زموږ د پارټۍ زاړه مشران هم شته دی خو دا به زه وایم چې تقریبا دا 3-4 سال هلته کې حاجي محمد کریم صاحب کوم خدمات وکړل او نوجوان هغې له زړه وروړي او دا زه به دا وایم چې د جمعیت علماء اسلام نه هټ کې د نورو پارټو کوم نوجوان د هغه سره جوړ دي د هغه سپورټ کوي او یقینا چې هغه د نوجوانانو دپاره د کیل کود د تعلیم په میدان کې د وصیت مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کوم سیرت باندې کوم ټیسټ دی دغه شانتې د صحافت په ترتیب لیول باندې دغه شانتې د غربا او مسکینانو چې کوم خدمات وکړل نو په دغه باندې زه وایم چې هلته کې حاجي محمد کریم صاحب خدمات دا د هیڅ چا نه پټ نه دي او دا د ضلع خیبر بچي ته پته ده چې دا د هغو خلکو دپاره الله جل جلاله داسې یو نمونه پیدا کړی دی چې د هر چا خدمات یې کړي دي ماشاءالله لکه کم چې د خیبر جمرود کې چې دی حاج کریم صاحب خدمات ښکاره دي او په دغه ډاګه باندې دي نو مخکې چې دی کم چې نوجوانان دي هغو ته تاسو چې د خپل طرف نه څه پیغام ورکول غواړئ بیا به چې دی مونږ اجازت واخلو جي زما خو د ټول ضلع خیبر نوجوانانو له عموما او د جمرود نوجوانانو له خصوصا دا یو اپیل کوم هغې ته او هغې له زه دا جوړی نیسم یو سوال او زاري او منت ورته کومه چې په مستقبل کې د جمعیت علماء اسلام چې کوم کاندیډیټ دی د کوم جمعیت علماء اسلام کوم امیدواران دي هغه سپورټ کوي انشاءالله العزیز چې دنیا کې باندې له هغې صله میلاویږي او آخرت کې باندې هغې صله له انشاءالله میلاویږي جزاکم الله چې دا مونږ سره مفتي کفیل صاحب او تاسو به خبرې اورېدلې وي مونږ د دې چې کم تحصیل دی او کومه خیبر دی په هغې باندې په سیاسي لیول بیا چې دی دا نور چې کوم د سیاست نبوي باندې مونږ خبرې اترې وکړلې بیا دې سیټ څنګه ګټلو نو ماشاءالله د هغې جوابونه به تاسو اورېدلې وي ستاسو ورور بلال له اجازت ورکوئ د الله په امان